کبیره ګناه دوه قسمه ده. دا شی ګناه ده چې د هغې تعلق د الله د حق سره دی، د الله در باندې حق دی، هغه دې ضایع که کمې زیاتې دې پکې وکړه، لا ته دې د الله حق ورنه که، دا کبیره ګناه ده. نو کوم کبیره ګناهونه چې د هغې تعلق د الله د حق سره دی، د هغې د معافۍ دپاره الله پاک توبه شرط کړې. په منځونو، په روجو، په زکاتونو، په حجونو، په عمرو او په اعتکافونو کبیره ګناهونه نه معاف کېږي، د هغې دپاره توبه شرط. د قرآن کریم په یو څو آیتونو کې الله پاک د توبې حکم کړی دی، او دا حکم الله پاک مسلمان بنده ته کړی دی. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، او یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، توبوا الى الله توبة نصوحا، اخلاص نه ډکه توبه الله ته وباسي. نو دغه د توبې دا حکم الله څنګه کړی دی چې کبیره ګناهونه هغه په نیکو اعمالو سره نه بخلي، او بیا د احسان د پاسه احسان، د فضل د پاسه فضل، دا د الله جل جلاله یو دویم فضل دی چې کبیره ګناه لري وکړه، د لوی الله لوی نافرماني دي وکړه، او بیا هم الله وایي چې توبه دې وکړه نو زه دې معاقب، زه دې بخښم.